اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ واللسم آیت تی بسورة الدخان کی وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ وَيَقِينًا نزمیخ کڑو منگا دا دین مخی دا دی قریشن مخیم دا چام کڑو قوم فرعون دا قوم دا فرعون ازمیخ پسشو پدے خبر وجاءهم راغل وغیتا رسول کریم عزت مند رسول امام رازی رحمہ اللہ لکی کہ اعلم انہو تعالی لما بین ان کفار مکہ مصرون علی کفرہم زان پوئے کہ اللہ مخدہ بیانوں کو تبینیوں کو چو کفار مکہ بخپل کفر بانے اڑمو مصرو سواد سرا مستمرو کنا پر خودینا دلتو پسیدات تبین و وضاحتم کی چی ان کثیرا من المتقدمین ایدن کانو کذالک چی پخوار دیر دا سے کافران اغیم دا غشانتیو من المتقدمین کثیرا من دیر پخوانی خلقم دا دی پشانت کافرو بکفر اڑمو دا صفت دا زڑو کافرو مو دا غډر پاسان ربط ویلې بس مونږ هم دا اسانی خوخو مونږ بوایو عنوان کې بداو وای چې قریش او قوم د فرعون او فراعنه داغي مشابهت یو شانواله او رسول کریم کې رستبا د بلاد کې رسول امین وای عدل رسول کریم وای دا رسول مرتبه خې پدې کې ها چې دا شریف عزت او شرف د منصب رسالت خاصه ده ایو رزیل سړی او سپک سړی سپک معنا دا نه چې کسبګری دا مقصد وانه لګوره سپک زبانه بد اخلاقه خبره دا خبره بد کردار سپک دا مطلب ها پیشو باندې د انسان تقسیم د دا زنه منه مقایل نه وي پیشه چې حرام ده دلکی وي چکله باندې پیدا دغه سپک کار دی حرام سپک دی هغه خبره نه کو دلته شیخ لګی چې دا مثال دی تخویف دنیوي د پاره او مثال کې اهلاک د فرعون او واقع بیانی دا ډیر موضوع سره مناسبت سره صحیح عنوان دی اشاره ده چې فراعنو څنګه د عذاب په دوران کې موسی السلام سره وعده کړی وي که تا د عذاب لري که دوا دې وکړه که نه موږ به ایمان وروړو تاسو به ویلو قریشو سلسله کې دغه فرعونیانو دغه وعده بیا ماتې کړې الله تعالی عذاب بغیر راوستو غر کې کړل دا حال به د مکې والو می دا د اخریت سره بالکل لګي ابد شتل کبرا ته اشاره کې ډایرکټ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون او یقین ازمیخ کړو د دین روان دی مونږه فتنا ازمیخ کړو مونږه قبلهم د دین مخکې د دین په خوا قوم فرعون د قوم مقام د فرعون او نسل چې دی قبط تو وای امام طبری ولقد اختبرنا وبتلینا یا محمد صلی الله علیه وسلم قبل مشرک قومک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ د مشرک قوم نه مخکې د دې غونته کافر داغي اختبار مونږ کړو ابتلا مونږ کړو ازمیخ مونږ داغي کړو ازمایش مونږ داغي کړو قوم د فرعون کوم چې قبطیانو ابتلیناهم اختبرناهم کنه فتنا معنی مفسرین دغلی کی امام قرطبی وی چې ومعنا هذا الفتنه د دې فتنه او د ابتلا مطلب څه دی الامر بالطاعت د اطاعت حکم کول د ازمیخ ته کنه زما خبر او معنا دی نه منم بل پیل شبا کې کنه دا پنځه وخت منځونه دي دا به منی زکات به منی حج دی اخلاق بداسه داته زبان بداسه داسه کردار بداسه ساته بېمانی بنه کې دو نمبرې بنه کې دا ټول د ابتلا ده کنه زمونږ هم ابتلا ده ساسو ابتلا ده د مو پلار خدمت نه کله بروغي کله بخوږي کله بیمار خدمت دا ابتلا ده طالب دی خو بل شي خوان درکړي هغه به د ناسا په اواز کې راشه بچي داسې راشه بچي په ډډه مې واړه راشه بچي نه پتا به بدلېږي خو ستا خو ازمیخته کنه نه امر بالطاعت خا
والمعنى قرطبی مخکې لیکي عاملناهم معاملة المختبر ببعثة موسی الیهم فکذبوا فاهلكوا. مونږ معامله وکړه هغې سره معامله د امتحان اغوستون کې مختبر او د امتحان د چا چې امتحان کېږي مختبر ویلې مفعول صيغه ده. هغه څنګه مونږ ته موسی علیه السلام ولېږو هغې تکذیب وکړو نه هلک فاهلكوا تباه کړو شو. نفهکذا فعلوا باعدائک نو دغه هنکار به کوم ستا دشمنانو سره محمد صلی الله علیه وسلم که چېرې دې ایمان نه وروړي. ډېر اسان طریقې سره قرطبي حل کو. بیضاویم لیکي ارسال موسی علیه السلام الیهم موسی علیه السلام لیږل هغې ته د ازمیښتو دا ډېر لوی ازمیښتو. عالم هم په خپل چم کې په خپل دور کې حق پرست عالم هغه یو ازمیښت د خلکو. بل تفسیر امام بیضاوی ته اشاره کړی دا ډېر ښکلی هغه هم لګي دی دې سره هغوی اوقعناهم فی الفتنة بالامهال منګ هغې ازمیښ کې واچول په مهلت ورکولو سره وتوسیع الرزق علیهم مونږ ته رزق ډېر فراخه کړو رزق فراخې سره او مهلت ورکولو سره. لکه ډېره زمانه خو دې کې پیغمبر نو کنه یوسف علیه السلام نه والې د هغه نه پس موسی علیه السلام زمانې پورې پیغمبر و نو نه هغوی دا دې دپاره ابتلا وه چې دوی په دې کې څه کوي یې پکې څه وکړو د غوا عبادت شروع کړو که نه هغه کاتې وکړو چې هغه بیا چا کړی هم نه وی. قوم فرعون قوم د فرعون وجاءهم رسول کریم اور راغی غیتا رسول عزتمن طبری معنی کی وجاءهم رسول من عندنا راغی غیتا رسول زمونږ د طرف نه چې مونږ هغې ته لېږلي هغه څوک و هغه موسی ابن عمران صلات الله علیه د الله شاباسي دی وي په هغې موسی علیه السلام باندې. رسول کریم رسول کریم کې څوک تفسیر کی رسول کریم په خپل رب باندې ډېر ګرانو علی ربه په خپل رب ډېر ګرانو. څوک وي رسول کریم معنی د شریف سړی و دا سمرقندي کړي. ابن جوزی وفي معنی کریم ثلاث اقوال کریم کې درې خبرې څوک وي حسن الخلق ښایسته اخلاق والو او بلې هغه معنی کړی کریم علی ربه. دا نقطه قرطبی بیا ښکلی واضح کړی کریم علی ربه څنګه فرا دا معنی کړی که نه هغه سره یو ځای ولیکه هغه وي کریم علی ربه اذ اختصه بالنبوة و اسماع الکلام کله چې دې رب په نبوت سره خاص کړو الله له نبوت ورکو نه په رب ګرانو نو مرتبه یې وځای کې خوله ورکه که نه تا ما یې زرا کړی وی که نه او په رب ګرانو یو مرتبه یې وه که نه او خپل کلام یې ورته وګوره وکلم الله موسی تکلیما خپل یې ورسره خبرې وکړې نور له جبریل به رالیږو اقرأ بسم ربک الذي خلق که نه کلام یې خو سره بیا وروسته معراج کې کړی دی خو ده سره یې ډایرکټ کړی اول د هر یو نبي خپل یو مرتبه وي که نه خپل یو شان یې هغه په هغې کې د بل نه جدا خو زمونږ نبي په ټولو کې بالا دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بله معنی ابن جوزی لیکي والثالث شریف وسیط النسب اوچت نسب والو شریف سړو. کریم الاخلاق بالتجاوز والصفح قرطبی کریم اوچتو اخلاق والو خلکو ته به معافي کو مخ باړې د خلکو اړو به بس ملامتیا نشه به سره بدو کې بھی پرېدوي. کریم او په خپل قوم کې کریم لیډینګ پرسنو کپاره ډیری خو لیډر خو بګینی کنه لیډر دی ته نه و چې غټ کانزل مازن سبا خدا لیډر هغه ته مونږ وی چې لیډر جوړو یو سکول والا راته وي یاره خو بس سبا وینو تا ته الله په هدایت وکینو انسانان جوړ کې لیډران څه کوي نه دا کریم قوم کې درون سره درونو ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین ان پدې خبرم پدې پیغام سره لګلو ان تفسیریه واخلخم دا رسول سره تړل خبره ده پدې خبره موسی علیہ السلام مونږ لګلو ادو الی چې حواله کې آزاد کې ماتا زما سره پرېګ دې عباد الله د الله بندگان بنی اسرائیل دا مشهور معنی ده هم خلک کوي مشهور معنی مفسرین هم کړل بل معنی تفسیر مطابق ادو الیا زما طرف تراشه عباد الله د الله بندگان راشه زما خبرو من د الله بندګي تراشه تاسو د غواګانو عبادت کوي د بوتانو کوي دا معنی مفسرین کړل ها ادو تفسیر کې هم حواله بدر کوم
انی لکم رسول امین، یقیناً یم ز تاسو ته امانتدار رسول، زه رسول یم امانتدار یم. امین دلته بل صفت پیش کړي خد رسول. د الله تعالی بندگان بل څوک د هغې نه خپل بندگان نه شي جوړولی. ښه زه امانتدار رسول یم، زه ګوره دې کې څه غلا نه کوم، پټ یری ورکړه. امر بالمعروف دی ته زموږ استادان وایي ان ادو الی عباد الله. زه به ورته دویم چې اول ابتلا پې راغله چې ما سره دا بندگان پرېږده یا زما خبرو من ابتلا شوه که نه. ان ادو الی عباد الله تبری معنی کی وجا قوم فرعون رسولا من الله کریم علیه بیان ادفعوا الی. فراعنو ته د الله رسول راغی چې پاغي ډیر مهربانو، کریم علیه معنی اغسته په دې خبره ان هغه بیان په دې خبره ادو معنی کې ادفعوا الی چې ما سره پرېږ دی ولېږم الله بندگان ما سره پرېږ دی. هغه دلیل کې پیش کی ارسل معنا بنی اسرائیل، دا دلیل کې پیش کی. هم سمرقندیم دا وی ارسلوا معي بني اسرائیل، ما سره آزاد پرېږ دی بنی اسرائیل، وتبعوني علی دینی، ادوی معنی دا زما په دین پسې روان شم. دا معنی دا ابن جوزیم کوي چې ادو الی ما ادعوکم الیه من الحق باتباعی. زجاج هم دا وی ان ادو الی ما امرکم به یا عباد الله، ادا کې هغه څه چې تاسو زه حکم کوم اے د الله بندگانو. زجاج ابن جوزی ادا په یو کمزوري سند باندې ابن عباس هم نقل لګي عوفي دی کنه. هو زجاج چونکه نحوی علم نه، زجاج قول لمو ترجیح ورکوم. زجاج د نحوی ډلوي عالم دی. او دا بل معنا ابن جوزیم کړه کوم چې امام طبری کړه ارسلوا معي بني اسرائیل کنه اطلقوهم من تسخيركم وسلموهم الی. خپل غلامینا غیا ذات کې د کانه نه او کاګم ما ته روغ پاواله کې ما سره ما ته پرې ده دې سزاګانو نه آزاد کې پرې ده سټونو ولا پران ده. امام مجاهد هم دا معنی کړه، قرطبی نقل کړه ارسلوا معي عباد الله واطلقوهم من العذاب. دې سخت کارون ندی آزاد کې پرې ده. څوک دا وی قرطبی ما کا ادوی معنی کوم چې زجاج کړه نه هغه لګ بل انداز کې پیش کی. ادو الی سمعکم ما ته وګونه کې ده، وګ ما ته کې ده توجه را کې مالا دې د پاره چې د الله تبلیغ د الله پیغام تاسو ته ورسوم. ابن کثیر وی چې دا آیت د دې آیت غوندره سورۃ طه آیت 47 فارسل معنا بني اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك بآیة من ربک. سورۃ طه 47 47 هغه دې تفسیر کې موږ مو ټیک ته قران نه دې شاهد ملو شو، بس دا زیات صحیح دی. انی لکم رسول امین، یقینا یم زستاو زپارا الله رسول امین امانتدار. تو بری معنی کې زما قوم موسی اسلام دا دعوت ورکوم ز الله را لګلې هم تاسو ته لا یدرکم باسو علی کفرکم به. زه چې یم تاسو کې نه تاسو ته بس تاسو د کفر د وجه د عذاب نه رارسي. امین یم دغه وحی رسالت باندې ز امین یم امانتدار یم هغه تاسو ته روغ را رسوم، هغه کې څه کمی نه کوم. ستاسو د رب معامله کې ز امانتدار یم، وحی باندې ز امانتدار یم، زما نصیحت ومنه کنه. امین علی الوحی فاقبلوا نصحی، زما نصیحت قبول کې تهدید پدې کې دا زما دا خبر ومنه، زه ځان تاسو نه ملګیا. امام بیضاوی وی ز امین یم پدې معنا غیر متهمن، پماس اتهام نشته، بدنام نشته چې دروغجن نه مزه رښتینی پیغمبر یم، ولې ما سره زما د نبوت په دلالت کې معجزات دي. زه په دې امانتدار یم، زه په خپل خبره دلیل معجزات ما پیش کړی دي، په دروغه نه یم. ابل امانم بیزاوی کړه کم چې ما وې لئتمان الله یا علی وحی وهو علت الامر بار کې مخکې ګوره وا الله تعالی علی الله انی اتیکم بسلطان مبین. و الله تعالی علی الله
والله تعالی دا چې سرکشي مه کوئ دویمه نهي ورکوي. موږ چې صورت شر کې وایو اوامر دومره دي نواهي دومره دي هغه داسې اوامر نواهي ښه هغه ځان له ټایم بیا غواړي چې موږ یو شمارو. او دا چې سرکشي مه کوئ دویم حکم دا دی الله د الله په مقابله کې انی آتیکم یقینا تاسو ته پیش کوونکی هم بسلطان مبین ښکاره دلیل هغه امسا و الله سو که نه دلته قرآن اختصار کې چونکې مقدس ده سو سوزره دا واقع شوی ده که نه مخکې امر بالمعروف و اوس نهی عن المنکر ذکر کې لا تعلو علی الله الله ته رانغېږه مه رانغېږه رانغ نشي ګوروي د رسول نه بغاوت دا د الله نه بغاوت دی ښه دغه ربط کم کا دغه عنوان هم کا والله تعالی علی الله تو بری معنی کی دی ته د الله طرف نه رسول کریم راغې په دې خبره چې ما سره د الله بندگان پرېږدي او په دې خبر راغلی ولا تعلو علی الله چې د الله مقابله کې نه غېږه ما سرکشي مه کوئ بغاوت مه کوئ د رب نه دغه نه کفر مه کوئ انکار مه کوئ مخالفت مه کوئ. سمرقندیم دا معنی کی لا تخالفوا امر الله تعالی د الله د حکم مخالفت مه کوئ د ایمان نه استکبار مه کوئ تکبر مه کوئ ځمکه کې فساد مه شروع کوئ لکه فرعون خو وی لعنه الله سمرقندی دا خو ډېر لوی متکبر انسان و که نه. ابن جوزیم دغه معنی تقریبا کې لا تفتروا علیه په هغه ځان نه دروغ مو جوړوئ لا تعتوا علیه لا تعظموا علیه دغه معنی کړي لا تتکبروا علیه ولا ترتفعوا عن طاعته ځان دغه اطاعت نه مو کاږئ بغاوت مه کوئ بغاوت مه کوئ. نه بغي په فعل کې ده او افترا په قول کې ده که نه بغي او افترا کې وی فرق ده چې ان البغي بالفعل ته چې بغاوت کوي که نه لکه عملی طور یو ځای پاسې کټ مات کې او شیشه ماته کې دا بغاوت دی فعلا وکړو او دروغ چې وین دام بغاوت دی او دا قولا دی ښه. انی آتیکم بسلطان مبین انی آتیکم بحجت علی حقیقت ما ادعوکم الیه تبروی یقینا زه پیش کوم تاسو ته حجت او دلیل دا هغه څیز په حقیقت باندې تاسو ته د هغې دعوت در کوم د خپل خبرې د حقانیت ته بعد زه دلیل پیش کوم که نه برهان پیش کوم زه پتو خبرې نه کوم هغه حجت او بینه سوا الید والعصا سمرقندوي هغه پړه کېدونکې لاس و امسا وام تاسو ته پته ولګي چې زه سویم دا رښتیا دي دا د نهي دپاره علت دی ولې مه کوئ علو ولې د الله خلاف کې مه کوئ انی آتیکم بسلطان مبین دا د هغې دپاره امام بیضاوي وایي علت دی وایي وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون وإني یقینا زه عُذْتُ پناه غواړم خیال دی عُذْتُ دا صيغه واحد متکلم دی او فعل ماضی ده عُذْتُ نه لکه دا خو خبره د ماضی ده او دی او اوس خبرې کې ټیک ته کنه ماضی به معنی مضارع ده. وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون وإني یقینا زه عُذْتُ پناه غواړم بربي وربكم د خپل رب سره او تاسو رب سره ان د خبرې نه پناه غواړم ترجمون چې تاسو ما سنگسار کړئ د سورۃ غافر آیت 26 او 27 ځان سره نوٹ کړئ دا دوه د هغې آیتونو په دلیل باندې موږ دا خبر وکړو چې فراعنو د موسی علیه السلام د قتل اراده کړې وه فرعون وینا ما پرېږدئ ضروري یقتل موسی نو موسی علیه السلام د قتل نه د بچو دپاره دعا وکړه الله سره پناه وغوښته یو بلیغ دعوت چې ګوره ستاسو رب هغه سره پناه غواړم ستاسو رب الله دی که نه زما رب او ستاسو رب که نه هغه سره پناه غواړم تاسو خو د فرعون نه رب جوړ کړی دی او تاسو ته حامان او دا تاسو ته ارباب ښکاري که نه رب الله هغه سره زه پناه غواړم ستاسو هم رب دی هغه رب تاسو برابرولی م شي پوه شوې وإني عُذْتُ بربي وربكم وإني اعتصمت بربي وربكم یقینا زه ځان بچ کوم
پنای اصلوم پنای غواړم د خپل رب سره او تاسو رب سره ترجمون واستجرت به منکم ترجمون پنای غواړم د دې خبر نه تاسو ما سنگسار کې تاسو ما په ګټو ولې بل معنا تاسو ما باندې الزامونه ولګوي الزام را باندې لګوي هغه تم دغه خبره کی رجم پکانو وشتل او په الزامات او په تهمتونو وشتل رجمن بالغیب کتاب ز سورۃ الکهف کې یاد کنه چې سوګي اصحاب کهف دومره دي سوګي دومره دي نو رجمن بالغیب دا په توک وشتل دي رجم دغه د پاره عمر راځي حال ته غیب ټکه راوړل نه ځکه معنی په توک وشتل مونږ خو رجم یو خبره باندې خبرو د کلام د پاره عمر راځي وإني عُذْتُ بربي وربكم سمرقندي یعنی اعوذ بالله اسانه معنی دا ابي الله د سره وعده وکړ موسی عليه السلام سره فلا يسلون اليكم سورۃ القصص 35 کې وعده سره کړه وکنه دي تاسو سره سیدل نشو کوله ما تاسو محفوظ کړی التجأت الیه وتوکلت علیه بزوید معنی کې انی عُذْتُ بربي وربكم زرب سره رب ته التجا کوم غزا توکل کوم پاغه باندې غسرا پنایا سلو ما غسرا هغه سره ډډه لګوم ان ترجمون د دې خبر نه د اسما قتل کې سمرقندي زمانه کړ تقتلون په غټو می وله نه خو سمالو چونه دي کنه چولې په او غټ نه په غټو چې تا سړی ولي ایو تن ني خمره بکنه نه انتهایی معنی کړي راخه نتیجه درجم نتیجه سره معنی په دوه درې قسمه باندې کیږي چې زندگی دی باندې بحث وکړو هغه نتیجتن ترجم نتیجه کې سره قتل لګنه هغه خو سره مسله لپاره نه وشته خو وجه یې کنه دا هغه انتهایی معنی ده نتیجه ذکر کړل ان په دې پوهوي لفظي معنی رجم وشتل دا غیر خونو کنه هغه چړو ابال بو کنه وې غیر لګو هغه د مسله لپاره وشته زاغه ته خبر کوم دا د مسله لپاره خونو هو وجه یې کنه ترجمون تقتلون زدا الله نه سوال کوم چې الله پاک ما زما حفاظت کی دې باید دا زما او نوجنه سمرقندی مان کی نرجم کې دوا معنی مفسرین لګي رجم القول بدنامي لګول لګ شاعر او مجنون را ته نو وي دویم معنا قتل ټیک د دوړو د شامل دي هغه ته ساحر ویلی مو کته اوسه یاد شي دا خو ساحر دې مړ بیا ساحران را نه وستل سو نه ټیک ده قرطبی لګي کأنهم توعدوه گویا کې هغه دې يرولو بالقتل فقط سره ما وخت اوس آیت پیش کو کأنهم سکه یقینا نو د ویل متوجنو ابن عباس وی تشتمون ما تا کنزلون کی بدر دراتونو انتوزونی دوربن بیزایی معنی کی مال ازیترانه کی په وحل سره او شتمن یا په کنزل سره وان تقتلونی دې تفاسیر غړي یا ما قتل نکی ده الله سره خبر وکړه موسی علیہ السلام اوس قوم سره خبره کی و ان لم تؤمنوا لي فاعتزلوني دسل کې و ان لم تؤمنوا لي اکچره تاسو زما تصدیق نه کوي زما باور نه کوي فاعتزلون زما مخ پرېګ دې زما لار پرېګ دې ما مخ منی سم ما مخله مرزم که تاسو دې خبره ته تیار نه جزا الله نبی مان غنه کنه الله سفیر مان غنه رسول مې نه منه نه کم سے کم ما هو وجنه ما संसारों में बोले जान गुनाहगार वे चितमा वो वजने अल्लाह रसूल तो वजने का ना नऊज़ बिल्ला या संसारे के गुनाहगार शो मुजरिम शो का ना बल्कि माँ दलार प्रिय बस माँ सरकार मसाता माँ प्रिय जिस खपल पैगाम दखल को तो रसूमो सफ़ा खबर है वो सर करेगा पमाजान मु गुनाहगार व शमा वो है या माँ कत्ल के ना वइल्लम तुमिनु ले के चले जमा तस्दीक न के फातज़िलून जमा मखबरेक दे जमाना डडाओगे सही माना बदल गई एतजाल देना होते गना वइल्लम तुमिनु ली इमाम तो बरी माने की अल्लाह युद मूसा अलैहि सलाम कौल रा नकल की जगह फिरौन तो खपल काम तो विलू कि जता जमा तस्दीक न के मा जे कम पैगाम रोड़े जमा रब तरफ आगा न मने शेख भाई दे नमख की जुमला फ़इन आमनतुम ली अफलहतुम دا پټه ده دا جمله دې نه مخکې پټه ده که تاسو په ما ایمان وروړنه کامیاب شئ ویلم تؤمنوا لي اګه چې زما تصدیق نه کوي کنه فاعتزلون معنا ډډاو کې ایمان په لغوي معنی چې واخلې کنه ځکه چې سله کلام راغلی دی
سله کې چې لام راشي که نه بیا معنا باور کول دي. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ٹھیک دی، یو دا معنا ده لغوي معنا باندې. خو دا پکیم کې دي چې ایمان مونږ شرعي واخلو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یقین په معنی و نخلو نه لام سره بسوکو. شیخ وی لام بیا اجلیه واخله، لام اجلیه په وجه کنه زما په وجه ایمان نه وروړي، داسې معنی بشي بیا. قرطبي وی دا معنی قرطبي هم کړي، ای ان لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لاجل برهاني فاللام فی لام اجل، لام اجلیه دی وی زما د دلیل د وجه برهان د وجه تاسو ایمان نه وروړي. ٹھیک شو. او یسوک دام وی چې لم تؤمنوا بی كقوله فآمن له لوط، وی دا هغه په شان ده ایمانو لغوي. ٹھیک ته پته کې مثلا نشته، دواړه یو څه دي، انجام نه دواړه یو دي. فاعتزلون زمان ډډو کې اثر کې فاعتزلونی نی نون یا زیرنی دی، خو هغه یې ته غورځېدلې روس الآیه د وجه دغه انداز د وجه. فخلوا سبیل غیر مرجوم باللسان ولا بالید بروي، زما لا روزګار غیم ما ته بدرت موای ما ته نقصان مرار سوي، بس ما زما استغفر الله خلاصه زتا اوس سره ما تاسو ما ته سموای. ان لم تصدقوني فتركوني، بس ما پرېګ دې زما کار کې کار مساته. فتركوني لا معيا ولا عليا، زما تاسو سره کار نشته، استا ما سره کار نشته، بس ما پرې دې. دعوني كفافا لا لي ولا عليا، ټول مفسرین دا وي. كونوا بمعزل مني، زمانه او خواته شي، وانا بمعزل منكم، زبستاسو نه یو ډړې ته يم. الله حکم پورې موږ یو بل نه جدا یو، بس ما تکلیف ما راغی. فخلوا سبيلي وكفوا عن ازايا، ټول معنی تقریبا نږدې دي کنه. خو فکفروا ولم يؤمنوا، بس روح کاغو ته دا وې زمانه ډړې ته شي، هغه ول پیغام ورکو لیکن دې خلکو انکار وکوي، نه منل، ایمان ورونړو. دلته امام رازی د اعتزال باره کې یو خبر لیکل، چیرې قرآن کې کم دی کې لفظ راغلی دی اعتزال، چې سړی د باطل نه باطل توړېدلی که نه. نو دا سړی ما سره یو محفل کې یو دی چې فتفق حضوري فی بعض المحافل که نه، نو بعضې کسان وایي چې دا سړی دا خبرې کوي. نو وقلتو نما ودی چې المراد الاعتزال فی هذه الآیه الاعتزال عن دین موسی علیه السلام. د آیت کې اعتزال نه مراد څه دی؟ موسی علیه السلام د دین نه وړېدل، دغه د طریقې نه وړېدل، او په دې کې شک نشته دی چې اعتزال دلته په منفي معنو کې راغلی که نه. صحیح خبره ده. فرعونیانو ولې دغه ډډه نه وکړه، هغه یې منلې اوسو دا بیا ډوبېدل ویسله خیال دی. نه معتزله خپل تاریخ تاسو به ویلي، واصل بن عطا ته استاد نو ویلي اعتزل عنا الواصل، هغه نه معتزله شو که نه. وی ګناه کبیره چې د ګناه کبیره مرتکب اصل الفاظ داسې دي، مرتکب د ګناه کبیره په ارتکاب د ګناه کبیره کافر دی که مسلمان دی. جواب دو ورکو، استاد نه تاسو کړو واصل وې چې دی نه مسلمان دی نه کافر دی، نه مسلمان دی نه کافر دی، نه څه شی دی بیا؟ مې سمیت والا به جواب کې ویسه شی دی بیا؟ منزلت بین منزلتین کې دی وي، د کفر اسلام په منځ کې یو منزلت دی په هغې کې دی چې دا خبر وکړه هغه وی چې اعتزل عنا الواصل، واصل زمونږ نه وړل، بس دغه نه معتزله شو. معتزله مشهور ځخه دا جواب غلط و، دا مسلمان دی، دا مرتکب د ګناه کبیره مسلمان دی، دا کافر نه دی. نه خو کافر نه دی، خوارج ته کافر وي، خوارج چې کافر دی، معتزله وی چې نه مسلمان دی او نه کافر دی، ګناه ته شوی ده. دلیل په سره ځان نه موږ لګیو نه. سورۃ الحجرات آیت او سورۃ البقره آیت په دلیل دی. د قصاص آیتونو کې څه وي چې تاسو دغه نه مطالبه وکړئ په ښه طریقه، ستاسو ورور دی، چې مسلمان د مسلمان ورور دی، نو هغه کافر دی. سورۃ الحجرات کې موي که دوه فرقې یو بل سره جګړه وکړي که نه، نو تاسو د هغې په دغه کې څه وکړئ؟ روغ وکړئ. که یو ډله دغه کړي که نه، هلته هم د ورور لفظ راغلی،
آیت ما ذهن ته حاضر شي زه به تا ته پیش کړم. دغه زموږ دلیل دی. ښه فرق باطله ډېر انټرسټینګ سیز دی. هغه قرآن به په ځای پاتې شي. ډېر انټرسټینګ سیز دی. شیخ صاحب به دا درس کوي، موږ خو هغه ټایم یې نه وکړی که نه، او به وایي چا چې مې صحیح کړي دا پوره مولایي، موږ په دې نه پوهېدو. ځکه چې اصول فقه مونږ ووایي که نه، هغې سره کوم مازغه کولو شو. دلته خو مونږ ترجمه کړه، مونږ کلکلا خانان یو. اصول فقه چې بیا وویلی شو، دغه سیرت په صحیح معنو کې وویلی شو، فقه السیرت وویلی شو. دا څیزونه الله پاک ډېر لوی فضل وکړو. او بیا MS او دې څیزونه سره الله پاک ډېره فراخي راوسته. مونږ عبارت د روح المعانی نه شو لوستی، بیضاوي چا لوستی شو، نصفي نه او دغه نه زما خوا وړاند نه و، جلالین نه مونږ لوستلی نه شو. هغې عربي دومره ګرانه وه چې الله پاک فضل کوي. ته چې کوشش کوې صحیح علم حاصلی که نه، کاغذ ته به نه خوشحالېږي که نه، صحیح علم حاصلوه، لارې الله به کولاوي، لارې الله پاک کولاوي. ښه جي زما لار منیسئ. اکیس آیت پورې لړو 22 فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. فدعا ربه نا دعا وکړه د خپل ربنا، موسی علیہ السلام دعا وکړه، ان هؤلاء قوم مجرمون چې کینن دا یو مجرم قوم دی. دعا وکړه، خیری وکړه. ښه سورۃ یونس 88-89 آیتونه ځان سره نوٹ کا. الته د موسی علیہ السلام هغه خیری ډېر تفصیل سره دی. دا نه هم کې کول سم کې نظم کې موګنه چې موسی علیہ السلام قوم ته خیری وکړه. الفاظ داسې نظم کې شته دی، شعر دی. بیا تشریح کې دا خبره راوړې ده. هغه آیت دا دی وقال موسی ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. دا پورا تفصیل دی هغه کې. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. دواړو موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام دواړه لګیاو. ښه ځکه چې هغه ته جواب کوي اجیبت دعوتکما، تسنیه راوړې ده. تاسو دواړو خیرې قبول شوې. دې کې بدعتیان وګورئ، موسی علیہ السلام دعا کوله، هارون علیہ السلام پسې امین امین وي. نو چې موږ سنت وکړو، موږ هم دعا کوو، بس شو دا امین امین. هغه لکه هغې سنت کولو، اول هغه د هغې شریعت دی، دا زمونږ دی. څه هغه 50 منځونه کول، ته 50 منځونه کې دا غلط خبرې به کوي. یو لګیاو کو درپاڼ کې اسې شپېلې غونته مخو کې د بدعتي دی. یهودیان ډېر خوشحالو په دا کې وګوروي د مسلمان بدرې د دواګانې کوله، موږ د هغې نه خلاص کوو. هغه درې وړه دواګانې کې به موږ ته خیرې کولې سنتو پسې، یو د هغې نه خو خلاص کړو نه. لکه مې دومره دوکه ته اوس کوې که نه، دا دواګانې پیغمبر کولې که نه کولې، دغه په وخت کې یهودیانو که نو. خو د دعا تاریخ موږ ته وښیه. موږ په یهودیانو 200 ځله دی لعنتي، خو سنت په ځای خو بدعت مو وباسه که نه. غیر المغضوب چار مانځه کې وي یهود ته مراد دا دی کټ کې که نه، دا وی دا دوکې کوي خلکو سره. خیرې وکړه. ښه فراعینه په کفر باندې مستمر وړمو، کفر مستمره ده وایي، دا ټکې به سره یاد ساتئ. موسی علیہ السلام خیرې کړي، رب ته فریاد کړي. فدعا ربه ان هؤلاء، نو موسی علیہ السلام خپل رب ته دعا وکړه. دا ولې اذ کذبوه ولم یؤمنوا به، قوم دغه تکذیب وکړو، په دې ایمان ونه او بني اسرائیل سره پرې نه ښودل. ښه دا خبرې ټولې سره یاد ساته. اذ کذبوه ولم یؤمنوا به ولم یؤدوا الیه عباد الله، د الله بندگان بني اسرائیل پرې نه ښودل او د قتل اراده وکړه. د قتل اراده وکړه. د هؤلاء نه مراد څوک دي؟ فرعون او دغه قوم. نو موسی علیہ السلام دعا وکړه، خیرې وکړه. حذف ته په دې کې څوک قرطبي وي فکفروا، دې کې حذف د فینا پس دا لفظ پټ دی. فکفروا فدعا ربه، قوم کفر کو کفر دی او نه منو د چې کوم اوامر نواهی ورګړو. په صورت کې دا سوال یو یې مونږ منو. نو دعا وکړه چې ربا تبا کې داخله کو. دعا علیه خیرو ته وي او دعا له دعا ته وي. دا کسو نبین کې تیر شوي څو ځله دعا له دعا علیه. فکفروا فدعا ربه ان هؤلاء بان هؤلاء، شیګنن دا قوم او دا دعا ربه بزاویم بعد ما کذبوه، کله چې قوم دغه تکذیب وکړه
چې یقینا زما رب دا قوم چې د مجرمون دا مجرمان دي دا شرک کوونکي د الله سره کافران دي زما خبره نه مني او بني اسرائیل ما سره نه پرې ایمان هم نه وروړي دوا قبول هتا سو تمایت پیش کړ سورۃ یونس نه الله ته هدایت ورکړي اوس د هجرت دی به هجرت کی د فرعونانو سره jihad نه کړي موسی علیہ السلام jihad به سیف نه کړي اور رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کو نه کال پس jihad به سیف کو هجرت کو کنه نو حالات ته ګوره هجرت دواړو کړي او ما تاسو ته الله دو طریقو سره عذاب ورکړي یا په خپل ورکړي یا د پیغمبر په لاس ورکړي دا د غیر لپاره مثالونه دي فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون دې کوم حالاتو کې وته زموږ پیغمبر کوم حالاتو کې وته ابو بکر صدیق او هغه د پسر انعامو پښاړو تاړو کې روان دي هغه پوګو کې نه ولې دی غر کې ګرځي غار ته تیری دی ولته وخت تیر کړل دي فاسر بعبادی لیلا نظما د بندگانو سره د شپې شپې وځه اے موسی علیہ السلام انکم متبعون یقینا تاسو پسې بعد درتل کې دي شي وګوره تا پسې وګوره پیرون نن در رسی موسی علیہ السلام دعا وکړه فریاد وکړو هارون علیہ السلام سره وایي ځکه چې دلیل دی آیت هغه دعوتکما داغه شنوایی پورونه شو شنوایی الله پاک ورو د قبولیت وشو نو دعا قبولیت او د هجرت دوران احکامات او هدایات هغه به د دوه درې وایتونو کې ورکی ښا د 324 کې کم ترکون ورست نور خبر دي فاسر بعبادی لیلا امام تو بری ویل کې حذف ته کلام هغه د چې الله د دعا قبول کړه فاجابه ربه بان قال له فاسر اس كان الامر كذلك بعبادي وهم بني اسرائيل ورسه دي الله د دعا قبول کړه نبی او تو چې زما دا بندگان هغه بندگان چې ستا تصدیق کړي پتا او پما ایمان راوړل او ستا اتباع کوي ستا نصیحت منل ستا اوامر او نواهی منل دغه بندگان او باسا لیلن د شپې سر بهم بلیلن قبل الصباح د سبا د خطون مخک د شپې دی اوخه لیلن د شپې او ټوټه کې بزوزه بنی اسرائیل د شپې روان کا ځان سره وباسه قبل الصباح د شپې اخر کې وتی ځکه چې فاتبعوهم مشرقین هغه دلیل د سورۃ شعراء چې دی د نور خطو وخلان نکړو یا لار بډې را بل کسانم ډیرو غنه سرویو واړو دلته امام قرطبی یو نقطه لیکي هغه امر موسی علیه السلام بالخروج لیلا موسی علیه السلام د شپې د وته حکم شو ني وسير الليل د شپې د اتل فی الغالب غالبا انما يكون عن خوف دا د یره د وجې کیږي تیاری کنه او خوف په دوه جو کې دي شي اما من العدو یا د دشمن د وجې چې زه به د شپې تیاری کیوزم پرده ومي هغه مونږ ویني په جنګلونی کنه یو دا وجه ده دویم و اما من خوف المشقه على الدواب والابدان بحر او جدب یا سارو انسانانو بدن د تکلیف رسیدغه مشقت د بچ کېدو د وجه چې دی په سور نور کې رواني ساروي بستړ کېږي بل لار ده کنه اسوکړه کې پوه چلارو رواني جشپې کنه نور د باندې نه لګینو گاډي کې د شپې روان ډېر په سور کې به گاډي به یخي دروازه بوله سور ګوري او د ځان به سردوم رقم نه سونه به د گاډي ځکه پورنی وګاډي ګرم شپه دغه کې شوبه کې وره واغسته ا پیلډرو وایرنګ کمزوري او حالانکه نور ته ولاړو څوک به نو دا خبرې دي نو د شپې چې وځي کنه دا خبره وی شانتي وي د شپې مونږ چې کله ریاض صالحین علي صاحب سره وې 2006 کې لازم کې د شپې راخلي شي والله عالم چې ستغه د شپې سفر هم زر کیږي او الله ر خوشي می مونږ د شپې موتن بز ګډه بوته کو تر پاند زه مزر د سیدینو شپه یا ساره هو تیار او سپیبو په پداره کېدل نو بیا په پداره شم کې رحمت دې محمود الله وبخي بس صاحب په شم کو باندې هغه د شم کې ډېر غټ ماخرو د ځونل کې دا ټیک څنګه بګو نما 1850 روپے ته 1820 هغه 1200 یا 1100 روپے وي
دا هغه تنخواګانې وې. هغه مونږ به د سکول دغه نه پس به مونږ ګپ لګوو د پیریډونو نه پس. اوس د بیخان یو لیک د چاکونه ما لیکل کې بار راوړي د ما د کلاس منیټر و د درېم ما مونږ وګوره قومي سرمایه داسې ځای کوي اچم کوي ته بار روزه توصیف او چم کې د خپلتون سره دی خو سړی سم داسې سم مرید کړی و په دې ډېر سخت دی چم کې نه دی چم کې ډېر یو ځای څوک بغړېده که نه ماته چې اوس یو نری چم کوي که نه او د ته ونیسي په دې ډېر سخت غوسه کېدو. انکم متبعون یقینا تاسو پسې به درتل کېدی شي. تو بری معنی کې یقین فرعون او دا قوم قبط تاسو پسې به درځي کله چې په خپل ملک کې ونیز موږ کې تاسو نه خشاني ونی چې په دې لاره تللی دي د دې چې بني اسرائیل روایت وګورئ کنه او یا زره کسانو او دا مړه دا خو یا نه چې دا کم نه شوې دی او یو کې به زه پوینټ بیا وایم یو خو دا به مشهور خبر ابن خلدون لیکلی کنه خو زه د په یو صحیح سیس کې خیمه چې کله دجال روز نه دی به دومره وي هغه دجال روایت ته کې ما ویلي دا صحیح حدیث کې دی. یقینا فرعون بس تاسو نقش قدم پسې درځي دی وته والته کې مخه د دریاب او شاته غيو تاسو ټوله واقعي لسته دا وته دریاب لامسا رو بغوا یعنی ان معي ربي سيهدينا دریاب کې لاري وته او هر لار وبچ دي نه غد لکه د لوی غر په نه غزي غدري دي دی به پورې وته نه دغه واقعي دی کې حذف تا د چې پورې وته نو دی چې بیا امسا مرا بغوا او پسې دا خبره ده هغه مینځه سيزي ته پرېخه دي اختصار نه کار هغه زموږ ګساران وی ادماج دي خبره بلکې نه باسره ده. وترک البحر رحوا او پرېګ دې موسی عليه السلام دریاب رحوان پځې ولاړ پرېګ ده سر سید صاحب ته الله په هدایت کې اوس خمر ده هدایت نه خبره وته ده ګوروي هغه تر ګټو به دا رحوان دا پکې سي دي ها دا سي دي ګوره سړی علم نه کړ تفسیر دي کی تفسیر ته سره لیکي ته ځان له بوتاله وته لیکل کې کنه انهم جندن کندا فوج دې مغرقون غر کې دن کې تاسو په تفصیل پوهیږئ کنه فرعون او دغه لخر د غر کعبه د غر کې دو خوشخبری او تخفیف دنیوي دې پدې کې منکرین ہوتا چې ګوره دا سه فرعون ثم لوی ظالم او کافر زور اور سره والله کم نه تورسو کله چې د خپل زمانه پیغمبرونو منو اگر چې د وخت باچاو اگر چې دنیا په سونو نوکرانیو په سونو وینځي ویم سرو سره لوب کوله دا په پروتو په دې سونو خمول سره د غنم وداري او شي ډېرې لګېدل خزانه وي بچایي و هغه د الله ختم کمړه ته دا پروګرام خلاف ولګي خپل پیغمبر ومنه. امام طبری وی کله چې ته د دریاب نو دی اوستا مرګري وزي موسی عليه السلام نه دریاب په خپل حالت باندې پرېدا څنګه چې وو ته جو ته نه وته څنګه ونه پرې دا غهانته پرېګ ده وترک البحر رحوا پرې دریاب په ځای باندې رحوان معنی سو کی طریقا یابسا واسعا سوق دا معنی کې سوق وی سهلن سوق وی منفرجا سوق وی طریقا سالکا کما هو سوق وی سوکا کن جوددن. بس طبری په یو معنی له ترجیح ورکړه کما چې ما بیان کړه بس په خپل ځای پرې د پر سکون پرېګ دا فترک حساکنن على حاله التي كان عليها حين دخلته تو تکل ورننه وته کنه څنګه وو تا ولم سارو به ول په زیو در دغه سي پرېدا بس پر سکون پرېدا بیا ول ما بغوا ولې زماده کې مقصد ده انهم یقینا دي اتا په بشاته لګي کنه کسان بل په لګي دي جندن دا لخ کری دي مغرقون غر کې دن کې دا الله پاک دې دریاب کې غر کوي اللهم مغرقهم في البحر تو بری الله به غر کوي فرعون براولی چکاړو کې بدل اوس منډي سمره سوم من او بوي مسلمان دته فرعون توب دل دوس خیا ته بیا دا کاته بیا کیسم سو کې مغرقون سيغرقون نظر د دې بغیر کړی شي دا الله خبر ورکو دی له تو بری وی دی را په چې د مطمئن شي چې دریاب ولې په دې پرېګ دم وته انهم مغرقون ستا دشمن زه ختمو مګنه ستا دشمن خو زما دشمن دی کم ترکو من جنات وعیون اوس په رڼا پرې باسي ښه رڼا په درې چې ګوره فرعون باندې معصوم نعمتونه هغه شو دی هغه د مانه بچ کو کم ترکو سمړه پر خود لاغي من جنات باغونه پر خودل د دنیا باغونه ته پاتې شو
نکه ډېر باغونه یې د سړی که نه او ډېرې چینی یې او ډېر دنیا غرونه یې او دا دنیا دغه شي خو چې د الله رسولونه مني دغه بیا د انجامي وعیون او چینې ته پاتې شوي و زروع او څومره ډېر فصلونه دا رنګ په رنګ فصلونه ته ولاړ پاتې شو دې ته لاړ سړی ځان په یو پټي ستړی کړي او ځان پې خنیخني کړي او دې مړ شي نه خلک یې وهو هغه تیاره پاتې شو و مقام کریم او د آرام ځایونه ته پاتې شو دنګ دنګ ممبرونه په هغې به ناست و د سیر سپاټې ځای و لکه ګرمي شي نو بس چینې ته دغه ته به لاړ شي دا ځای به یخ تل د به غرمه تېر وکړو دلته به ماښام تېر کړو دغه ځای به دا وکړو بله د سیر سپاټې ځایونو ته پاتې شو که نه باچا ته څه مسله وي هلیکاپټرو کې نن سبا خلک ګرځي دا خو زما ته دلته کې پوسټکې په رکشو کې وځي دا دوړې به او دا چې د هسپتال نه خوشې کندې به شروع شي نو دلته د خلکو لکه علم مات شي په ګاډو کې دې د مزو ځایونو ته پاتې شو و نعمت نو د عیش سامان ته نه پاتې شو څومره ډېر کانو فیها فاکهین چې دې په هغې کې مزې کوونکي وو مزې چرچې مزې که نه ته هر څه پاتې شو ته دا وجه څه وه هلکه که تا ایمان راوړی و خو د هر څه به و سم باچا به وي د وخت که نه د هر څه به تا له ما درکړو بېضوي خبر الله وله مهلت ورکړو هغه مهلت پړی ختم ولې الله نبي رولېږه دیو نه مانو ختم یې کړو اسانه خبره ده د وخت حالت منه الله رسول رولېږي هغه منه فرعون ځان نه مه جوړوه اوامر نواهي له درکړي هغه منه که ته د وخت باچا شې کار ته شي انجام به دغه کم ترک فرعون وقومه من القبط بعد مهلكهم وتغريق الله اياهم من بساتين واحجار وهي الجنات وعيون يعني ومنابع كان ينفجر في جنانهم فرعون دا قبطیانو دا قوم دا الله د دې د هلاکت نه وروستو دې څومره ډېر باغونه ونې پرېښودل جنات نه بساتین واحجار بلا باغات یو زمونږ خو مړه یو ونه هم نشته باغ بسي زمونږ حیثیت دی مړه د باغونو دا په بیړوج کې په ملندرې کې د په سویټزرلینډ کې لکه د دنیا باغونه عیون نو چینې وې نه باغ کې به چینه خامخا یي که نه نو باغ به اوبه کې به پسې شي انتظام یې د اوبو کړو چې د هغې نه به دا باغونه اوبه کېدل نظام هر څه دی پاتې شو څومره خواري ویده کړې وه کم لږ تکثیر کم د کثرت دپاره راغلی ښه څومره زیات باغونه څومره زیاتې چینې د هغې نه پاتې شوې دا څومره زیات چې موږ وویل د کم معنی ده کم لږ تکثیر حق ورته به وي بیزاوي مې وي کثیرا ترکو ډېر زیات هغې نه پاتې شو بساتین وانهارن جاریه جاری روان دریابونو دی پاتې شو کویانم مراد ابن کثیر والمراد بها الانهار ولا بارو کویانم مراد دی نیرونم مراد دی خوړونم مراد دی دغه نه پاتې شو و زروع او فصلونه دی پاتې شو تیار فصلونه و مقام کریم د عزت ځایونه دته نه پاتې شو دا د فرعون د غرق کېدو نه وروستو دغه جایداد او دغه د متروکه مال حالات دا وروستو نه ولیکه مانه یورو 25 آیت نه دغه نه پاتې شو څه شو بیا و زروع قائمه فی مزارعهم تبری معنی کوي چې فصلونه اولاړ په خپل پټو کې اته نه پاتې شو تیار فصلونه پاخو بس پاتې شو ته و مقام کریم و موضع کانوا یقومون شریف کریم اغه زیونه کم نه چې بده د ناس د ولاړ ځای او خو ډېر فینسي ځایونه کنه کم قیمتي فرنیچرو مونږ د لرګي کار کوي به د سرو کار کوو د سرو په کورسو ناسته پاسته پې کې د اسپنجونه او دا نرم مخمل کنه اسپنج خو وروستو ایجاد دی خو مخمل دغه شیزونه کنه د عزت ځایونه اس په دغه د اس په زینون سرو خو ډېر مخې خلکو کنه ملغلره او دا شیزونه یو کمره کې برانه هغه څنګه کوله ملغلره به یې خوي هغه باندې بدن ور تپ رانا پړک راغنه ټول حال کې ورانه شو ته مغولم داسې کړو دا اکبر بچا ته خو ډېر زیات بیا چې د باندې کم کسانو ډاکومنټري جوړ کړ یا موویز نه غي کوشش کړي چې موږ هغه شانته دربار او هغه شانته دغه پیش کو هغه وخت چې کم فیشن او د خلکو کم رواجو کم دی چې دا شوټ کېده نه هغې په هغه 100 میله کې ډانکړې وباسلې وې چې دا وخت کې موږ دلته شوټینګ کوو د جو د اکبر او فلانه که نه هغه شان ماحول دی د پیش کو تا ته د الله دغه کلچر دغه پیش کړي چې د سیزونو د فرعونو د بازارونو ذکر نه کړی که سوچ وکړې خیال دی دی باندې به مونږ کار کوو که نه خو مونږ پکې کار روباسو که نه و مقام کریم مساکن و منازل حسن ښایسته ځایونه ښایسته کورونه دا ښایسته ماڼۍ دا نه جوړه کړې دا د ګرمۍ ده دا د سړځای ده د ګرمۍ کې به د مغول بدل کندهار ته دی بل ته وخت یخو که نه کابل ته
یا به سړزي زیاته شو نه پېښور د دې ځایونو ته بیا وروسته راتلل. دا د دې ځای خلکو هم دا چل کوو. سړځای کې بدلتو ګرمۍ کې بره دیرو باجوړو اینه په بره ځه چترالو زمونږ د خلکو دو کورونو دلته یو ولته بیا چې انګرېز راغی هغه پسې پاخه د ځایونو وخی جوړ نه اوس هغه ځایونه د پاتې شو د هغې نه د ښکته پاتې شو. هغه سړځای خراب کړه مونږ ګرمۍ خراب کړو پوه شوې. هغې وینې یخې شوي دي. ونعمت کانو فیها فاکهین ونعمت آخری آیت 27 او د عیش سامان تو بری معنی کی الله او کاغل دا فراعنا واخرجوا من نعمت وی کاغل ویز غلول دا د عیش ته سامان نش دی پای کې مزه او چرچې به کولې سیر صفاټې به کولې. فاما النعمت دن زور سره دی ټیک در خیال دی. ابن جوزی معنی کی فهو العيش اللين الرغد اغه نرم او فراخه مزیدار جون مراد دی نعمت دن زور. ابن عمر نے نقل کی امام قرطبی اغوی المراد بالنعمت د نعمت نه مراد د مصر غ دریاب د نیل د نیل. ابن اللهوی الفیوم. ابن زیاد وی ارض مثال کثرت خیر هذا د مصر غ زمکه جدادونه ته پاتې شو د خیر نه ډکا د دې چې کوم فراخي کو څوک هغه ټوله مراد ده. څوک به فرق کوي چې د نون زیر واخلې به کسر نون فی الملک ملک چې کومه فراخي ده خیریت ته مراد ده. او چې کله زور شي نعمت شي په بدن کې او په دین کې چې کومه فراخي ده کومه بهتري ده هغه مراد ده. څوک دا څه کوي څوک وي انها بالکسر نعمت د نون زیر سره دا منت امتنان ته وي احسان ته وي افضال د فضل عدیت ورکړه ته وي. څوک وي چې زور سره شي د تنعیم نه ده سعه العيش والراحه د عیش د جون فراخي هر یو شی موجود ته ویسه او بس وزیر کېلا حاضر ته وګي شیدل بس یار تیتر پکار دی بس پیش پي ارسو ورسه موجود مالټي پکار دی کینوان ابار ټیم بس سوګ نعمت دغه دوی. فاکهین یعنی معجبین خوشالو پاغه کې بدمستو. قرطبی معنی کې ناعمین نعمتونو کې مزو کې پراتو فاکهین لاهین مازحین غفلت کې پراتو مزاح او غپ لګون کیو یو بل ته بیل تی پی کولې بس خپ سر کې ټیم تیرو اشماش کیو کنه. نه امام رازی وی آیت دلیل دی چې الله دی غر کړی دی او دا غر نه پس دینه سپاتې شي 15 سيزونه الله دا غي ذکر کو وهي الجنات ایک باغون والعيون چنی والزروع فسنا 1 2 3 والمقام الكريم او زینا عزت والا سوګ دا منبرونه مراد دي او سوګ مجالس دي او خسته زینا دغه ماحول محفل به جوړ شو کنه مشاعره د پلانې دی کنه دا ته پيو سار کې الله پاک ټول واغسل ها پيو سار کې ها فی سبیحه واحده ابن کثیر وی دا ټول هرڅ چې دی پکې مزه چرچې کوله کم مولونه د خوخو هغه مرتبه پغې کلی کې د اډر پغه علاقه کې د اډر بچره ده کنه پغې لک سات کې ته الله بچي هغه تر چې نور سم سيزونو لوازمات ټول ته الله واغستل او جهنم ته لړل دا ولې نو وخت پیغمبر رسالت نه مانو سستو نه ګوره هغه دې سره متعلق ته خو بیا راغونډيږي نو اذان ټیم راشي بس درس راشي بیا. ولقد فتنا قبلهم کې نظم کړه مونږه د قریشونو مخکې قوم فرعون د قوم د فرعون وجاءهم راغلی واغیتا رسول کریم عزت من رسول ان پدې خبره پدې دا وسر رسول راغلی ادو الیا چې ماته حواله کې عباد الله د الله بندگان یا ځان ماته حواله کې د الله اطاعت کې انی لکم رسول امین یقینا یم زتا او ته امانتدار رسول بل پدې خبر راغلی و الله تعالی علی الله او دا چې سرکشي مکه علی الله د الله د دین مقابله کې د الله مقابله کې انی اتیکم ولذکای کین تاسو ته پیش کوونکې بسلطان مبین ښکار دلیل نقوم الزامات لګول او د قتل اراده وکړه کنه و انی عستو یقین ز پنای غوالم بربی و ربکم خپل رب او تاسو رب سلام ان ترجمون د خبر نه تاسو ما ਸੰسار کې و ان لم تؤمنوا لکچرت زما تصدیق نه کوي ما نه منې کنه نفعتذرون زما مخبرک دې ما نه ډډاو کې
فدعا ربه قوم کفر وکړو ناغه پنجام کې دعا وکړه موسی علیہ السلام د خپل رب نه خیره وکړه قوم ته ان هؤلاء قوم مجرمون چې ګرندا یو مجرم قوم دی سمیږي نه دعا الله قبول کړه حکم راغی فاسر بعبادی لیلا زما د بندگان سره د شپې شپې وځي موسی علیہ السلام کم بندگان چې ما منی بنی اسرائیل سره وځه انکم متبعون وی خوسا یقین تاسو پسې بعد درتل کې دی شي وترک البحر مینس کې اختصار دی د دریاب لور اسید شاده دشمن الله ته هم ساده درو بغه ولاري وته د پوری وته چې پوری وته نو وترک البحر او پر د دریاب رحمن پځه ولړ انهم جندن یقین تا په جهاد لګی دی کنه جندن دا فوج د مغرقون غر کې دن کې کم ترکو غرق شو کم ترکو سمړې پر خودل دی د فوج دا چې غرق شو من جنات باغون و عیون نو چینی و زروع و فسن و مقام کریم و دارام زینا و نعمت و دعائش سامان کانو فیها فاکین چی دی پائے کہ مزے کا ان کیوں